فمن اضطر پس څوک چې مجبور شي غیر باغن نو دا مجبور سړی نه سرکشي کوونکی وي ولا عاد او نه د حد نه تېرېدونکی وي. مطلب دا چې دا څلور واړه څیزونه د حرمت ذکر شو دا حرام دي. خو که یو سړی داسې دی چې هغه مجبور شو، څه مجبور شو؟ داسې مجبور شو چې دی داسې وږی شو او په ده باندې داسې لوږه راغله چې دی د دې لوږې د وجې نه مړ کېږي، دی د دې لوږې د وجې نه مړ کېږي او په دغه ځای کې حلال څیز نشته دی، یا خنزیر دی یا مرداره پرته ده یا شراب پراته دي د تندې په صورت کې. خو دغلته ګورې شرط پکې دا دی چې حلال څیز موجود نه وي، چې حلال څیز موجود نه وي. دویم دا چې دی دومره خراب وي او دی د حرام څیز نه خوري نو دی مړ کېږي. نو په دې صورت کې الله پاک جل جلاله دله اجازت ورکړی دی، اجازت یې ورله ورکړی دی چې دی مرداره خوړی شي. دا بره حرام څیزونه ذکر شو که نه، په هغې کې چې کوم دی مرداره شوه، وینه شوه او غوښه د خنزیر شوه او هغه ځناور شو چې په هغې باندې د الله د نوم نه علاوه د بل چا نوم اخیستلی شوي، نو دا د حرام څیزونه ذکر شو. خو وروستو الله پاک وفرمیل چې هغه سړی مجبور شو او دی دومره مجبور دی چې دی کو دا حرام نه خوري نو دی مړ کېږي، دی مړ کېږي. نو ده ته بیا الله پاک اجازت ورکړی دی. خو ګورې حرمت د دې حراموالی په خپل ځای باقي دی، ځکه پسې وروستو پسې الله پاک فرمایي چې فلا اثم علیه، په ده باندې هېڅ قسمه ګناه بیا نشته دی. مطلب دا چې ګناه به الله پاک معاف کړي. نو دا سړی چې مجبور شو نو دی د خنزیر غوښه خوړلی شي، خو ولا غیر باغن. د غیر باغن مطلب دا دی چې ګوره د خنزیر دا غوښه به د خوند دپاره نه خوري، صرف د خپل ځان د بچ کولو دپاره به خوري، د لذت دپاره به نه خوري، د خوند حاصلولو دپاره نه چې دی وي چې د خنزیر دا غوښه خوږی نو د دې دپاره خورم، نه، د دې دپاره یې خورم چې صرف بچ شم، زما جان پې بچ شي. غیر باغن څه مطلب و؟ چې دی د لذت دپاره نه خوري، د خوند دپاره یې نه خوري، صرف د خپل ځان بچ کولو دپاره یې خوري. ولا عادن او نه دی د حد نه تېرېدونکي وي، یعنې زیاتي کوونکي وي. دویم شرط ورله دا دی چې دی به دغه ټایم کې خوراک کوي، دا مرداره ده لپاره په دغه ټایم کې دغه ګناه به الله پاک د حرام او د ده نه لرې کوي. د دې اجازت ورکړی دی چې په دغه ټایم کې که ته مړ کېږې نو ته مرداره خوړی شي، خو دوه شرطونو سره. یو شرط دا چې دا مرداره به خورې خو د خوند حاصلولو دپاره نه، چې ستا نیت دی چې صرف زه په دې باندې بچ شمه. دویم شرط ورله دا چې ولا عادن دومره به خورې چې صرف ته به ژوندی پاتې شي. کو په یوې نوڼۍ سره په یو پوټي سره ستا ژوند بچ کېږي نو یو دویم بوټی به نه خورې، که په دوو پوټو سره ستا ژوند بچ کېږي نو دریم پوټی به نه خورې، که په څلورو پوټو سره ستا ژوند بچ کېږي نو پنځم به نه خورې. نو یو د ضرورت نه سیوا به نه خوري، دویم چې د لذت حاصلولو د خوند حاصلولو دپاره به نه خوري. نو په دغه صورت کې خو بیا ګورم د دې د حراموالی به باقي، دا نه چې دا عدت حلاله شوه، نه دا حرامه ده، خو دې ټیم کې الله پاک جل جلاله د حرام خوراک دا ګناه د دې انسان نه لګي بلکې دا ورته معاف کوي. وما اهل او هغه چې واغستلی شي به په هغې باندې نوم لغیر الله د غیر الله یعنی د الله نه علاوه. فمن اضطر په څوک مجبور شو غیر باغن، خو دې د غیر باغن مطلب څه دی؟ په دې پوه شوئ چې دې د لذت او د خوند دپاره نه خوري، دا ول لومبی شرط دی. ولا عادن او د ضرورت نه سیوا نه خوري. سی شو؟ نو فلا اثم علیه، فلا اثم پس نشته د ګناه علیه په ده باندې. مطلب دا چې د ده دا ګناه به الله معاف کړي، ته الله پاک دا اجازت ورکړی دی. دغه رنګ یو سړی ډېر زیات تږی شو او هېڅ څیز نشته د خوراک، شراب پراته دي، نو دی به شراب څکي، ده ته الله اجازت ورکړی دی، خو په شرط ته دی چې ګوره دی مړ کېږي او بل څیز د ده د څکلو دپاره نورې پاک حلال څیز نه میلاویږي، اوبه وغیره نه میلاویږي، نو دی به شراب څکي خو په دومره مقدار کې به یې څکي چې صرف د ژوند بچ شي. او دویم دا چې دی به د شراب د لذت دپاره نه څکي، نیت پې دی چې زما صرف ژوند پې بچ شي. نو دا دوه شرطونه دي ورله. دغه رنګې د دوایانو دپاره هم چې حرام څیز دوایه دپاره استعمالولی شي که نه، نو د هغې دپاره هم دا شرطونه لیکلي دي. لومبی شرط ورله دا دی چې د ده اضطراري حالت کې، مجبوره حالت کې خو دی دغه دوایي نه استعمالي نو دی مړ کېږي. نو حرام څیز د دوایه دپاره په دې صورت کې استعمالولی شي، خو د دې شرطونو سره. یو دا چې دی په داسې حالت کې وي که دی دغه دوایي نه استعمالي نو دی مړ کېږي. دویم دا چې د حرام څیز نه علاوه د حرام چې کوم دی دوایه دپاره استعمالي، د ده د مرض دپاره بل قسمه دوایي حلاله دوایي موجوده نه وي. دوه شرطونه. دریم دا چې د دې دوایه د حرام څیز چې دی دوایه دپاره استعمالي
د دې د استعمال سره د دو شفا یقیني وي یا کم سے کم غالب ګمان دی چې الله پاک په دې سره ټیک کی. او څلورم شرط ورلدا دی چې د خوند لپاره دی د حرام سیز نه استعمالي. او پنځم شرط ورلدا دی چې د ضرورت نه سیوا به هم نه استعمالي. نو کو د دې پنځو سیزونو سره د دې پنځو شرایطو سره څوک حرام سیز د دوای لپاره استعمالي نو دا بیا چې کوم دی جایز دی. او کو دې پنځو شرطونو کې پکې یو شرط نو بیا دې حرام سیز د دوای لپاره نشي استعمالولی.